د بېنظیرو د روپو لپاره چې کومو کسانو رجسټریشن کړی دی هغه زاړه کسان دي او که نوي کسان دي دا ویډیو د هغه کسان دپاره ځکه ځینې نوي کسان دي هغه بار بار دا تپوس کوي چې موږ ته به دې ځل دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي نو دې ځل به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي که تاسو د جون د میاشتې نه مخکې رجسټریشن کړی نو دې ځل به دا قسط چې دی دا به تاسو ته میلاویږي که د هغې نه وروسته کړی نو بیا به تاسو ته راتلونکی بل قسط چې دی هغه به تاسو ته میلاویږي خو دې ځل به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي بل لا چې اول نمبر تاسو خپل اهلیت چې دی دا چک کوئ که تاسو خپل اهلیت نه چک کړی نو بیا تاسو ته دا پته نه لګي چې موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي نو لاړ شئ په 8171 باندې خپل اهلیت چک کړئ که طریقه نه درځي نو د دغې په باره کې هم زموږ په یوټیوب چینل کې ویډیو شته مظلومي ارسپیک سرچ کړئ زموږ د یوټیوب چینل باندې راشي نو مکمل هلته کې د دې په باره کې چې دی موږ ویډیوګانې اپلوډ کړي هغه نور ویډیوګان چې دی اوس تاسو هم کته شئ خو ځینې زاړه کسان دي د مخکې نه دا روپۍ اخلي د مخکې نه دا روپۍ اخلي نو هغو ته به دې ځل دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي هغه کسان ته به نه میلاویږي چې کوم مالي حیثیت برابر شوی هغه به د دې پروګرام نه چې دی وکاږي او دې ته به نوي کسان چې دی دا به رد نه کوي ځکه هغو ته هم راغلو چې تاسو دوباره اندراج وکړئ نو کومو کسانو ته چې د دوباره اندراج دپاره دا میسج راغلو نو دا د دې لپاره راغلی دی چې هغه وګوري چې باید دې کې د کومو کسانو مالي حیثیت برابر شوی به د دې پروګرام نه وځي او نوي کسان چې دي دا به رد نه کېږي نو دغه کسان هم خپل اهلیت چې دی دا چک کولی شي چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې که نه که ستاسو سکور د 32 نه لاندې نو په راتلونکي وخت کې به هم دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي لکه 3 کالو پر به دغه روپۍ تاسو ته میلاویږي 3 کاله پس چې دی تاسو ته به دوباره وایي چې تاسو خپل اندراج چې دی دا بیا وکړئ